أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. 21 نمبر آیات تے 61 نمبر د سورۃ النحل. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم او کشرتا رانی ولی اللہ تعالی خلق بظلمهم پا گناہنو دوی باندے ما ترک علیها نو بی پریخو دی پشاد ازمک باندے من دابتن حس یو زندسر ولكن يؤخرهم لیکن رستقی دوی لرا الى اجل مسمى اغینیٹ مقررتا فاذا جاء اجلهم نکلا چراشی اغانیٹ مقرر دوی لا يستاخرون نورستو کیگی ساعتن یو ساعت ولا یستقدمون او نمخ کیگی. دی 61 نمبر آیات کے اللہ تبارک و تعالی پلو بندگانو لخبر ورگئی چی سمرا گناہگار دا اللہ بندگان په دې ځمکه باندې ګرځي نو ظلم په ډیرو مانو سره دی. د الله مخالفت هم ظلم دی. په مخ د ځمکه باندې شرک کول هم ظلم دی. دارنګ غلا کول د یو بل مال هغه لوټ کول هم ظلم دی. نو که په دې ټولو ګناهونو باندې په دې ټولو شرکونو باندې او په دې ټولو غلاګانو باندې پرشوتونو باندې هر هغه کار چې د الله د حکم خلاف وي او د الله بندگان هغه کوي نو الله فرمایي کدا خلق ما په دې ګناونو باندې رانیول نه هیڅ یو څه په دې مکه باندې پاتې نه و. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا اصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على نياتهم. الله چې کله یو قوم له عذاب ورکي نو پدې کې ټول خلق الله په عذاب کې راګیر کی دا چې به همي چې هغه په دې ګناه کې مبتلا نه وي او چې الله عذاب راځي نو بیا په کې دې ته نه وي چې دا به کې ګناهګار دی او دا به کې ګناهګار نه دی. هغه وایي چې الله په عذاب کې به ټول خلق مبتلا شي. بیا به د قیامت په ورځ باندې الله تعالی هر سړی په خپل نیت په مطابق را پاسي. کنه کو جاغه ته د نیکی بدله ملاوي او کبدو جاغه ته د هغه بدله ملاوي. ګوره مسلمانانو الله په دنیا کې انسان له فورا عذاب نه ورکي قیامت ته ورسته کوي او دا لوی د خطر خبره ده. ډیر مسلمانانو نه ومنګ او تاسو اورېدلی ویزه د قیامت په ورځ به ګورو مړه کوم انسان چې ته وې د قیامت په ورځ باندې به ګورو نو یریګا د قیامت ورځ ته خبره لاړه دا د رب کریم عدالت ته پدې کې د څه په انصاف فیصله دي چال د وستا د پاره سپارښت نه تعزیرات اسلامی پدې کې مسلمانانو لوی خیر دی. شریعت اسلامی چې کوم حدود مقرر کړی دي چې هغه قصاص ته د غلن لاس پرې کېدل دي غیر شاده شوده زناکار له کوړې ور کول دي
او شادي شده زناکار هغه په ګټو وشتل دی، په دې کې لوی خیر دی. کدا آخرت ته پاتې شي نو دا انسان جهنمی دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات چې صحابه کرام واوریدل، یو زنانه راغله، اے دا الله رسول زما یو مسله ده. وی وای بیبي اے دا الله رسول زمانه زنا شوی دا او په ما باندې حد جاری ک چې قیامت ته پاتې نشي. نبی علیہ السلام خبره ټال کړه، ودا زنانه په خپل هوش او حواس کې ده. وی اے دا الله رسول ز په خپل هوش او حواس کې يم، بیا درته ويم ګناه را نشوي دا. د قران حد په ما باندې جاری ک چې آخرت ته پاتې نشي. ځکه هغه خلک د آخرت نه ډیر یریدل او موت هر خبره آخرت ته گزارو. دا چې جمع شي مسلمان دا ته پته هم نه جما څه کړی دي. دا یو یو کردار، دا یو یو گفتار، دا کرامن کاتبین ځان سره نوٹ کړي. نو بیا بستا سره تش لاس هیڅ بنه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم می بیبی ته په هوش او حواس کې وی او د الله پیغمبر کوشش کوو چې دا خدای د سزا نه بچ شي. وی بیبی دا څه خبره ده چې ستا بغیړه کې حمل ده او چې کله دا حمل نه ځای شوه نو موږ تعالی سزا نشو درکوله. هغه ویخه نه همیاش دی بعد هغه زنانه بیا راغله، ماشومه په غي کې نیولې ده. اے د الله رسول هغه چې سو ختم شو اوس پر باندې د الله د کتاب حد جاری کا چې آخرت ته پاتې نشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل بیبي دوانیم کاله د دې ماشوم د فیو مددا چې دا پوره شي نو بیا وګورئ. نو نه همیاشته ولا یو مهلت ورکوي دا به بیا را نشي. دوانیم کاله ولا بل مهلت ورکوي دوانیم دا بیان راځي. مسلمانانو دا غي خلق دومره کامل ایمان رب کریم چې وته په دنیا کې د جنت زیر را لېګل اسی نه درا لېګل. نو دوانیم کاله بعد ماشوم د ګوتې نه نیولې ده او د خوراک سسید ول لاس کې ور کړه ده. اے دا الله رسول هغه دوانیم کاله مخکې ځنانه چو ګوره ماته ضرورت نشته په خپل خوراک کې بس خو ما د الله د کتاب حد جاری کا. اے دا الله رسول چې آخرت ته پاتې نشي. نبی علیہ السلام د فورن ماشوم جدا کو، صحابه کرامو ته وی دا په ازمکه کې خخه کوي او په کانو باندې ولې. یو صحابي دا په دې مخ په کانه باندې وښتا نو دی یو وای هم ته کې आवाज وکړ یو چغې والا خوښ شو در دی دا الله پیغمبر وې زما د الله باندې قسمي د دې زنانا د دې وای چې څومره اجر دی د دې خوګېدو دې چې د تکلیف دا کما چغه والا په دې چې الله دې لكم اجر ورکي. دا اجر د امت محمدیه په تمام خلکو تقسیم چې یو بام جهنم ته لاړ شي. دا زما استاد شریعت د حدود خیر دی. کما قل خلق ناواقف بيدین خلق وای اسلام چې دا د درندګۍ مذهب دی. دا د غل لاس پرې کیږي، دا قصاص دی او دا په کوړو باندې وهل دي او دا خلق په ګټو استل دي. نو دې ته په اسلامي ملکونو کې څوک دې ته جوړو نه دي چې دا قوانين نافذ کړي. او کوم ملکونه چې دا قوانين جاری کړي هغه صرف د خپل ملک ته مفادات د پاره. زما عزتمندو په تمام دنیا کې په یو انچ ځمکه د الله مکمل قانون نشته بس د خپل مقصد د پاره. ځکه جرمونه مخ په وړاندې روان دي. نن سبا کلمه گو مسلمانان د 15 کالو ماشومې د بدکارۍ او بدفعلۍ نه مخ ناړي، سپینګری هم د زنا نه مخ ناړي، نوجوانان هم ناړي. څومره جرمونه دي. قتلونه خو چاته د ګنا نه ښکاري، ډاکې او شوکې د تماچې په زور باندې د اسلحې په زور باندې لوټ مار دا خو څوک د ګنا نه ګڼي. دا ولې نن سبا چې د ازمکه سونه فساد شو د الله قوانین نشته نو تعزیرات اسلامی کې لوی خیر دی. ظالم چې ظلم کوي رونو ځان له نقصان ور کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
ان الظالم لا يضر الا نفسه ظالم ضرر نور کې مگر خپل ځان لا. د دیو جنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله لا يؤخر شيئا اذا جاء اجله. کله چې د مسلمان دی انسان اجل راشي هغه نو رسته کیږي، بیا په هیڅ یو حال باندې نو رسته کیږي. نو زما استاد ځین کې دا اشکال راغی، یاره مو خو پلان کې سره عمر ډېر دی، پلان کې سړي عمر برکتی دی ډېر زیات، نو چې عمر زیاتیږي نه او د مرګ نیټه مقرر ده نو بیا د عمر زیاتیږي څنګه دا مو چې وایو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و انما زیادت العمر بالذریه الصالحه. د عمر زیادت اصل کې نیک اولاد ده. يرزقها الله العبد، الله په دې باندې بنده رزق ورکړي. فيدعون له من بعده، ندد پار د الله نه دعاګانې غواړي. فيلحقه دعاؤهم في قبره، الله د دې نیک صالح اولاد د دعاګانې دغه مردت او دغه هغه تسکیږي، هغه ته بیا په قبر کې میلاویږي. نو یو انسان به مړوي د اتیاو کالو په عمر کې او د دفع عمل نامه کې به اجر لیکل شوی وي. د مثال په تور باندې د یو نیم سل کال عمر کې بدته د اجر لیکل شوی، دا اجر څنګه زیات شو؟ د عمر اتیا کال او ثوابونه چې د دې حساب شوی دونه هغه د یو نیم سل کال ثوابونه حساب شوی دي. دا به د دن وصیبه د بس عمل کړي وي، د نیک اولاد بدن ځان پاتې کړي، دا باغوي بدن د دعاګانې غوښتلې. نو چې ګوري نو الله به دوی چې د ډېر عمر، نو د عمر د زیادت اصل کې رازم دقه ده چې نبی علیہ السلام فرمایي د عمر زیادت په نیک اولاد سره ده. ستا عمل نامه به بند شي، تب عمل نشو کله غوستا اولاد مختلګي، ستا کډ وصیبه لګي، ستان وصیبه لګي، هغه به مخ سره بتا به نیک اعمال دلېږي، تا د پر دعاګانې غواړي. په دې وجه باندې بستا اعمال دومره چاغه د ډیرو کړونی، حالانکه ته به دومره په دنیا کې پاتې شوی نه. ورپسې فاذا جاء اجلهم کلا شراش نیټه مقرره د دوی لا یستاخرون ساعتا، نو نمخ کیږي نو رست کیږي او ساعت ولا یستقدمون او نمخ کیږي. ويجعلون لله او دیو مقرری الله لرا ما هغه لونا یکرهون چې دی بدګنی د ځان د پاره د لور په پیدائش باندې خپکیږي او الله له مقرره. ګوره مسلمانانو باندې خلک وي د خلک خبرې کوي، خلک خبرې کوي، خلکو په الله پرم خبرې کړي وي، فرشته د الله لونه دي. کله خلکو د خبرو د وجنا ته د دین یو کار نه کې نو دا ستابه وقوفي ده. خبره په الله پوری شوې دي، هغه خبره چې ځان د پاره بدګنی او الله له ثابتې. وتصف السنتهم او بیانې جبې د دوی الکذب دروغ ان لهم الحسنى جدول جنت يهود و نصارا وی جنت ته صرف يهود او نصارا داخليږي، جنت صرف موږ له جوړ دي او کارونه داسې کوي چې د الله د دشمنی دي. عیسی علی السلام د الله زوی دی، عزیر علی السلام د الله زوی دی، او فرشته د الله لونه دي، او جنت دا سرټیفیکیټ صرف زمون سره ده. سورۃ بقره وی وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا، نبا داخلي کی جنت تا مگر هغه څوک چې يهوديان عیسایان. دا د جنت ذمہ داری سلطان لپاره ثابت دی. دا څنګه د قران وی دروغ وی. لا جرم همیشه با ان لهم النار بشکدی لرور وی وانهم مفرطون او دیو باغی کې وګرځولای شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د تسلی بیانې تالله قسم دې فالله باندې لقد ارسلنا یقینا موږ لګلې دي پیغمبران الی من خپل امتونتا من قبلک مخکستانا فزین لهم الشیطان اعمالهم
نو خیسته کړیو دیو ته شیطان بد عملونه د دوی فهو نو دغه شیطان ولیهم اليوم مدد کون کې او د دوی سره په بدو اعمالو کې شیطان همیشه انسان ته د ګناه کار خپل ښکار کوي او د توبې لالچ ولري مړه وکه بیا به توبه واسي الله غفور رحیم دی نو دا شیطان تفسیر قرطبی ذکر کوي ناصرهم فی الدنیا علی معصیته په ګناهونو باندې شیطان دا انسان آماده کوي مدد وسره کوي ولهم عذاب علیم دیولر عذاب دردناک دی وما انزلنا عليك الكتاب او ندے نازل کړه مونږه پتا باندې کتاب الا مگر لتبين لهم الذي دې د پاره چې ته بیان کې دوی ته هغه مسائل اختلافو فيه چې اختلاف کوي دوی پاغه کې زما اورور مسلمان وای درې سپاره سحر و ما او درې سپاره ما خام و ما او پاپته کې ختم کوم څه ضرورت ده کته دا چې ختمونه پاپته کې شل وکړي نو څه فائدہ کوي او چې کینما نو د ماخامو پر ناسمو نو د اسبې میو پړسیږي نو کته په دې چې قران لوستو د ماخامو پر دا ټول وجود پړسه څه فائدہ څه نه کوي قران د علم کتاب دی قران د مسلو کتاب دی راشه د درس ته کې نه د ترجمه ذکر د په تفسیر او مفهوم ځان پوکا د قوانین واړه د ماته سوې نو ته سحر شو ماقام چې د توتی سبق یادې الف لام نه شروع کېو په من الجنه والناس ختمه او ور د سلوي شپته کال دی وشو نو سو ټیک چې ثواب ته ملاويږي خو قران دل نه دراغله دا د الله د وحدانیت او ترغیب ال قران دلیل درونو مونږ نه دی نازل کړه قران علیک پتا باندې الا لتبین لهم چې ته بیان کې دوی ته الذی هاغ مسئله اختلافو فيه ته اختلاف کې بده کې یو مسلمان یو ورور قرآن وای په سنتو کې د سورته فاتحه سره قران ملاوهل نشته او سپینه کې د دې جماعت مقتدی ده نو چې شپېتا ویا کاله د صرف د ولادوالین پورې مونږ کړه وی وای په فرض کې صرف قرات شتا قرات نو مراد د الحمد سرا سورۃ ملاوهل قل هو الله احد دی وای د صرف په فرض کې دي او په سنت کې ټوټل سنت چې سنت نه په الله ولادوالین پورې دي یا ساته مسلمانانو د سورۃ فاتحه سره سورۃ ملاوهل واجب دي چې دا د قصدن فاتح کړل نستامون زنکی چې دا د پهیر پاتې کله سجده صحو پتا واجب ده چې هغه دې مونږ کړه مونږ بیا را کړل نستاش پېتا کال وشو 50 کال دی وشو او ته د سورته فاتحه سره په سنتو کې صورت نه ملاوي نو دا جهالت ته کدا سره راشه کینه قران ته د قران ترجمه ته کینه مسلو ته کینه چې ته پوه شي نو چې عبادت ته الله تقبل کنه دا د بل د واقع نه د دې جماعت د مقتدی واقع ده ان لله و انا الیه وهدى ورحمة او دا قرآن کامل ہدایت تے و مہربانی دا لقوم یؤمنون دا قوم دا پارا چیمان لری واللہ انزل من السماء ماء اللہ نازل دا اسمان نوبو نو قرآن دا برن راغلے دے فاحیا به الارض راجون دے کیف دے باندز مکا نو دا قرآن تعلیمات بستا روح راجون دے کی دا قرآن تعلیمات بستا زڑ راجون دے کی تب په مسائل او په عبادت او پوښي بعد موتها څنګه چې د باران په وو باندې بنجر ازما کرا ژوندې شي د غشان باندې قران په تعلیمات باندې است اعمال هغه بتا درا ښکار شفا ان فی ذلک لآیه یقینا فذک خامقا نخذی لقوم یسمعون داغه قوم د پاره چې واوري ډیر خلک وای یره ز درس ځکه نه کینم چې عمل فکر دی قرآن وی اولی واورن عمل بکو کې نو تاسو ذکرې نه دي سړي اورېدلې نه کینه عمل په خاور باندې کوي اول علم دی اول ذکر دی اول اورېدل دي غوږی خودل دي عمل ورسته خبره ده یره دا عمل غواړي نو قرآن سوې لا آیاتن پدې کې نخذ لقوم دا قوم د پارا یسمعون چې واوري سبحان ربک